علماء لیکلي دي چې کوم ګناه په معاشره کې عام شي نو د کوم مقتدا او پیشوا خلکو له پکار دي چې په مجالسو کې د هغې ګناه قباحتونه او نقصانات بیان کړي. که چېرې داسې ونه شي نو د دغې ګناه د وجې نه به په دې تمام قوم باندې د الله تعالی قهر او غضب او عذاب نازل شي او دغه نیکان خلق به ورسره پکې هم هلاک شي. ابن قیم رحمه الله لیکلي چې دین ته همیشه دو خبر و نقصان رسولی دی: الجهل والملاحظه. یو دا چې د قوم پیشوا او امام په خپله باندې جاهل دی، خلکو ځان له مشر جوړ کړی دی، لیکن په خپل هغه د مسایلو نه ناواقف او بې خبره دی، نو قوم ته به څه بیان او څه وضاحت وکړي. دویم دا چې په مسایلو کې د خلکو لحاظ ساتي، نو بیا دې حق خبره نشي کولی. دی وجه په معاشره کې اوسني وخت کې بدنظري ډېر په عروج باندې روانه ده او دغه بدنظري دا د زنا مقدمه ده. لکه بخاری شریف کې دي چې زنا العین النظر، چې د سترګو زنا دا بدنظري ده. د زنا شروعات او ابتدا دا د بدنظرۍ نه کیږي او د دې انتها او اختتام دا بیا په زنا باندې وشي. دی وجه د امام شافعی رحمه الله مشهور اشعار دي چې د عبرت نه ډک دي. هغوی فرمایي: عفو تعفو نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين إن الزنا دين فإن أقرزته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. امام شافعی رحمه الله فرمایلی دي چې تاسو پاک دامن شئ نو تاسو زنانه پاک دامن شي او د هغه کارونو نه ځان بچ کړئ چې هغه د یو مؤمن او د مسلم شان سره لایق نه دي. یا فرمایي چې دا زنا یو قرض دی، که چېرې دا تا قرض واغستو نو ستا د اهل و عیال نه به د دې پورهوالی کېږي او وایي څوک چې زنا وکړي نو ده سره به زنا کولی شي اگر که د ده کور دیوال سره ولي نه وي. وایي که چېرې عقلمند او هوښیار نو په دې خبره باندې ځان پوهه کړه. عزتمندو نن چې مونږ دا بدنظري کوو، دا پردو میندو خویندو سره لورګانو سره ګپونه خلک لګوي، دا ټول یو قرض دی. ستا د اهل و عیال نه به د دې پورهوالی کېږي او ضرور به کېږي. په تفسیر روح البیان کې واقعه لیکلې ده چې په بخارا کې یو کس و، د هغه د زیوراتو دکانو دا کالی به خرڅول. د هغه بیبي وه ډېره نیک سیرت او خوبصورته وه. د دې کور ته یو اوبو والا راته اوبه به خرڅولې په دې باندې. د 13 کالو نه د هغه دغه ډیوټي ډېر با اعتماده سړی و. یو ورځ هغه ته شیطان وسوسه واچوله، د دې بیبي ته اوبه اچولې په لوښي کې، نو د هغې لاس یې صحیح کو، نو په شهوت سره د هغې هغه لاس ونیسلو او بیا یې پرېښودو. دا زنانه ډېره خفه شوه او په ژړا باندې شوه چې ما نه داسې څه ګناه شوې ده چې الله ما ته د هغې دا سزا راکړه. خاوني چې کله کور ته رالی او بیبي ولیده چې ناسته ده او ژاړي، تپوس یې ترې نه وکړو. دې ورته خپله واقعه او حال بیان کړو. نو خاوند هم په ژړا باندې شو او هغه ووایي چې نن ما څه کم دکان ته یو زنانه راغلې وه زیوراتو اخیستلو دپاره، نو د هغې لاس ډېر ښایسته و، نو شیطان ما ته وسوسه واچوله او ما په شهوت سره د هغې لاس ونیسو، نو دا الله تعالی د هغې سزا زمانه واغسته. نورونو دا زنا چې دا بدنظري دا څیزونه قرض دي او څوک چې دا قرض واخلي نو بیا به ګوره ضرور ادا کوي هم. او انسان یقینا کمزور دی، نو غلط خیالات راځي، داسې بدنظري وشي نو توبه وباسي د دې نه.
او په خطو به بازي چې بیا به دې ګناه ته نه نږدې کېږم. یو صحابي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کچری اچانک نظر می پریوز نه د دې سو حکم دی. نو نبی علیہ السلام متوی اسرف بصرک خپل نظر اچانک واړه لومبه نظر ستا په اختیار کې دی استاد، لیکن دا دویم بد نظری چې تو کې دا وتا باندې بیا وبال او عذاب وګوري. الله تعالی دې زموږ تاسو نظرونه پاک کړونو. کراچۍ کې لوی عالم تیر شوی دی حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمه الله تعالی. فرمایل به چې دا خلک مونږ ته وایي چې تاسو یې دغه په بد نظری باندې بیانونه کوي او دی پس لګیدلی تاسو د حسن او جمال نه خبر نه یې. نو هغوی به ډېر ښایسته شعر وي. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ خدا کا میں. عزیزانو هر انسان ته د ګناه خیال ګوره راځي. یوسف علیہ السلام تم د ګناه خیال راغلی قرآن کې دی ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. یوسف علیہ السلام خپل قوت اراده استعمال کړه او معاذ الله یو دروازې طرف ته منډه کړه، الله تعالی حفاظت وکړه. نو انسان ته چې کله داسې قسمه د ګناه خیالونه راځي نو د خپل حالت بدل کی. ناست نو ادریږي، ملاست نو کی دینی کفاودس کې د قرآن مجید دراوالی مستدرږي، تلاوت تی شروع کی، درود شریف تی شروع کی. خپل ظاهری حالت ته بدل کین دي سر بستا او خیالات بدل شي اراده الله تعالی بستا حفاظت وکي. عزتمند چا چې خپل نظر حفاظت وکړو. په حدیث کې به حلاوت ایمانی وعده شوی ده او هغه حدیث چې په بخاری او مسلم کې چې وو قسمه خلق په الله تعالی د عرش د سوري لاندې پای کې په نمبر د الله رسول اکس ذکر کړی دی چې ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها فابى وقال اني اخاف الله. یو سړی ته یو زنانه چې لوی منصب والا، لوی حسن والا، لوی نسب والا ګناه طرف ته خپل نفس طرف ته دعوت ورکو، دی په زنا باندې قادر دی، انکار کوي چې زه د الله تعالی نه یریږم. دا سړی د عفت او پاک دامنۍ د وجنه چې باوجود د دینه چې په زنا باندې قادر ځان ګنا نه بچ کو، دا سړی په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د عرش دراندې ولاړ وي.